أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا يقرنا كسان چی اغی مومنان دی والذین هادوا او یهودیان والنصارى او نصارى والصابئین او صابئین من آمن بالله چاچ ایمان راوڑو دوینا پا اللہ باندی والیوم الاخر پورز دا آخرت قیامت باندی وعمل صالحا او عمل وکنیک پا طریقہ دا نبی علیہ السلام فلهم دوی د پارا اجرهم اجر دوی د عند ربهم پنیز د رب دوی ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون نبدای غم جن کیږي. واذا اخذنا ميثاقكم کوم وخت چې واغستل منګه پوخ لوز او ژمنه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او پورته کړه موږ ستاسو د پاسه تور غر خودو موږ وویلې چې ونیسئ ما آتیناکم هغه کتاب چې درکړی دی ما تاسو ته بقوتن په کوشش سره واذکروا یاد کئ ما فیه هغه احکام چې په هغې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ د ګناه یا د اور د جهنم نه. ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو من بعد ذلك رست دغه لوزنا فلولا فضل الله کچر نو فضل الله علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت الله لکنتم من الخاسرین خامخا وی بتاسو د تاوانیانو نه یا د هلاک شونا.
ولقد علمتم الذين اعتدوا یقینا پیژنتل تاسو هغه کسان چې زیاتی کړو منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خالی کې یا ولقد علمتم الذين فتاکي سره پوهه استی تاسو په حال د هغه کچا باندې په حال د هغه کسانو باندې اعتدوا منکم چې زیاتی کړی د ستاسو نه په سبت په ورځ د خالی فقلنا ویل مونږ لهم دوی تکونو شی قردتن شادوگان خاصئین ذلیلا فجعلناها نو ګرځو مونږ دا قصه نکالا عبرت لما بین یدیها د موجوده خلقو دپاره لما بین یدیها د حاضرو دپاره یا د مخکنو دپاره وما خلفها او د هغه چا دپاره چې وروسته وو وموعظة او وعظ او زجر للمتقين د پاره د پرهیزګارانو د دې امتو واذ قال موسى كم وخت شو ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته اسپارختنه کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې حلاله کوي ذبح کوي غوا قالوا دوی ویل تتخذون حزوا نیسې موږ په ټوغو سره یا مونږ سره ته ټوغې کې قال وی فرمایل اعوذ بالله پناهي غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلین چې شم دې زه د ناپوهونه قالو دوی ویل ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیه څه عمر د دې غوا دی قال موسی علیه السلام فرمایل انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا فارض بوډۍ نه ده زړه نه ده ولا بکر او ځوانه نه ده ولا بکر او نوې ځوانه نه ده عوان درمیانه ده بین ذلک په منځ د دې کې فافعلوا وکئ ما تؤمرون هغه څه چې تاسو ته حکم کېدی شي قالوا دولنا ربک دوی ویلې چې وغواړه موږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما لونها څه رنګ د دې غوا دی قال وی فرمایل انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره چې دا غوا یقینا دا غوا ده صفراء او تکه زیړه ده فاقع لونها تیز دی رنگ داغی یا پړقیدونکی دی رنگ داغی تسر الناظرین خوشحالی کتونکو لرا قالو دولنا ربک دوی ویل وغواړه زمونږ دپاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه صفت څه کار د دې غوا دی ان البقره یقینا غوا تشابه یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوه په موږ باندې وانا ان شاء الله او یقینا کو الله غواړي لمحتدون خامخا رسیدونکي و خپل مخ او هدف ته او مقصد ته قال وی فرمایل انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره چې یقینا دا غوا ده انها بقره دا غوا ده لا ذلول نه دا غاړه وتلی نه جوتي نه ده تصیر الارض چې اړولي ځمکه یا یوه کړي ځمکې لره ولا تسقي الحرث او ارټي نه ده ولا تسقي الحرث او اوبه کړی نه دی فصل لره ولا تسقي الحرث او ارټي نه ده مسلمة روغه رمټه ده لا شیة فیها هیڅ نقصان غیب نشته په دې کې هیڅ داغ نشته په دې کې قالوا الان جئت بالحق دوی ویلې اوس دې راوړو پورا او کامل بیان او کامل قالوا الان جئت بالحق اوس تا راتګ کو په پورا بیان سره یا را دې وړو پورا بیان فذبحوها حلال کړه وما کادوا یفعلون نو دی نږدې چې دا کار یې کړی وی مخکې د دې بیان پیش کولو نه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ قتلتم نفسا او کم وخت کې چې مړ که تاسو نفس لرا ووجو تاسو نفس فداراتم فيها اختلاف کې پرېوتلی تاسو د هغې په باره کې یا اختلاف وکړه تاسو د هغې نفس په باره کې والله مخرج الله ښکاره کوي ما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ فقلنا اضربوه موږ وویلې ووایي دې مړي لره ببعضها په څه حصه د وجود ده كذلك دغشان يحيي الله الموتى ژوند کوي الله مړي ويريكم آياته وخی تاسو ته خپل دلیلونه لعلكم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ثم قست قلوبكم بیا سخت شول زړونه ستاسو من بعد ذلك وروسته د دې واقعګانو نه فهي كالحجارة پس دا زړونه ستاسو په شان د ګټو شو او اشد قسوتن بلکې زیات دی په سخوالي کې د ګټینا وان من الحجارة زکا چې یقینا ځینې د ګټونه لما يتفجر منه الانهار خامخا هغه دي چې بهیږي روان شي د هغې نه نهرونه وان منها ځینې د هغې نه لما يشقق ضرور هغه دي چې وچاودي فيخرج منه الماء نراوزي دا غينا وبو وإن منها يقينا زني دا غينا لما يحبط من خشية الله خامخا ضرور اغدي چراور غړي د وجه دیر د الله نه وما الله بغافل او ند الله بخبر عما تعملون استاسد عملنا افتطمعون تاسو تمل رئي امید لرئ هیله لرئ ایمان والاو ان یؤمنوا لکم چې دوی به خبر او منی ستاسو وقد کان فریق حال دا دی چې وی وډله منهم د دوی نه یسمعون کلام الله اورېده به کلام د الله ثم یحرفونه به بدلول معنیګانې د هغې
من بعد ما عقلوه رستا د پوینا وهم یعلمون او دوی پویدل چې دا کار د ګناه دی. واذا لقوا الذین آمنوا کله چې دوی مخامخ شي د مؤمنانو سره قالوا نو وای آمنا من ایمان راوړی دی. واذا خلا بعضهم کله چې لاړ شي ځینې د دوی نه الی بعض ځینې نورو ته قالوا وای اتحدثونهم ایا خبر ورکوي تاسو دوی ته بما فتح الله علیکم په هغه چې ښودلی دی الله تاسو ته لعل لیحاجوکم به دې دپاره چې دلیل ونیسي په تاسو باندې بما فتح الله علیکم په سبب د هغې چې غلبه ورکړې د الله پاک دوی لره علیکم په تاسو باندې دې دپاره چې دلیل ونیسي په تاسو باندې عند ربکم په نزد د رب ستاسو افلا تعقلون نو آیا عقل نه کار نه اخلئ اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله یعلمو چې یقینا الله پوهه دی ما یسرون په هغه څه باندې چې دوی پټوي وما یعلنون هغه څه چې دوی ښکاره کوي. ومنهم ځینې د دوی نه امیون امیان دي انپړ دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مګر تشې ارزوګانې الا امانیه مگر تابیداری کوي د خواهشاتو د ملیانو و ان هم نه دي دوی الا یظنون مگر دوی اټکل خبرې کوي یا دوی ګمانونه کوي. فویل للذین انو تبعی او حلاکت دی هغې کسانو دپاره یکتبون الکتابه چې دوی لیکي کتاب لره بایدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا خلکو ته دا وینا کوي هذا من عند الله چې دا د طرفه د الله نه دی لیشترو به ثمنا قلیلا دې دپاره چې واخلي دوی په هغې سره قیامت لږ یعنې دنیا معمولي. فویل لهم نو تبعی د دوی دپاره مما کتبت ایدیهم د وجې د هغې څه نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی وویل لهم حلاکت دی دوی دپاره مما یکسبون د هغې مال نه چې دوی لاسته راوړي یا دوی ګټي. وقالو دوی وایي لن تمسنا النارو هېڅ چېرې به ونه رسي موږ ته اور الا ایاما معدودة مگر یو څو ورځې د شمار قل اتخذتم ورته الا ایاما معدودة مګر یو څو ورځې شمارلی شوي قل اتخذتم ورته ووایه اخیستی دی تاسو عند الله د الله نه عهدا لوز فلن یخلف الله نو بیا خو هېڅ چېرې خلاف نه کوي الله عهده د خپل لوز د ژمنې او د وعدې. ام تقولون کویوئ تاسو علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه څه چې تاسو په علم نه لرئ په دلیل سره. بلا من کسب سیئة داسې نه ده بلکې چا چې وکړله بدي شرک واحاطت به خطیئته او راګیر کېده لره ګناه د دې تر زلکدنه یا تر مرګه پورې فاولئک اصحاب النار نو دغه کسان اور والا دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه. والذین آمنوا هغه کسان چې ایماندار دي وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي په طریقه د نبي علیه السلام اولئک اصحاب الجنة نو دغه کسان جنت والا دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.